نبئ عبادي خبر ورکړه زما بندگانو ته اني انا الغفور الرحيم بشک زم بخون کی رحم مهربانه وان عذابي ودا چې عذاب زما هو العذاب الالم دا عذاب درد ورکون کی ونبئهم او زیر ورکدوی ته عن ضيف ابراهيم د ملمنود ابراهيم عليه السلام اذ دخلوا عليه كهر کله چې دوی داخل شول پد فقالوا سلاما دوی السلام قال دوی انا منكم بشک متاسنا وجلون يريبو قالوا دوی لا توجل ميريغا انا نبشرك بشك منذر دركو تاتا بغلام عليم ذلك خيار قال دوی ابشرتموني تاسو مال زیر راکوي على ان سرد دي چی مسني الكبر ورسدل دي ماتا بډاوالي فبما تبشرون د زیر راکوي تاسو قالوا دوی بشرناک زیر درکو مونتا بالحق پرشتیا فلا تكن پسمکیگتو من القانتين نا امید خلقنا قال دويل ومن يقنط وسوقنا امید کیږي من رحمت ربه در رحمت رب خپلنا الا الضالون سوا د گمراهاننا د توحید دلایل نه بعد دو قسم خلق ذکر فرمایل چې کوم یو انکار کون کی د توحید دی دا غوی د لپاره سزا او د جهنم ذکر شو او دیم هغه موحدین او متقیان او پرهیزګاران خلق دي چې دا غوی د لپاره جنت دی سلامتی سره به جنت ته داخلي او الله تبارک وتعالى د جنت د دخول نه مخکې د زړونو بصفا کی هر قسمه قدرتونو نه د زړونو پاک کی او ټول مسلمانان ټول جنتیان په خپل منځ کې رونه بشي او په تختونو باندې په جنت کې ناس دي او بل ته مخامخ ګوري هیڅ قسمه تکلیف بدوي ته په جنت کې نه رسیږي او نه بچت د جنت نه واپس وتلی بل همیشه د پاره بدوي په جنت کې وي نه کوم آیتونه مبارکه دي شان نزول داسې دي چې یوزل جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت الله طرف ته را روان چې باب ابي شيبه په خوا کې یو څو صحابه کرام پس خبره باندې په غب شپ کې په خندا کې مشغول جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې څه خبره ده چې تاسو په خندا باندې وینم او تاسو ته پته ده چې مخه جهنم دي په دې خبره باندې حضرات صحابه کرام ډېر زیات پریشان شو الله سبحانه وتعالى د آیتونو مبارکه نازل فرمایي چې زما بندگانو ته خبر ورکړه چې زه ډېر زیات بخون کې ډېر زیات رحم کوونکی مهربان ذات یم خو دومره ده چې ډېر سخت عذاب او دردناک عذاب ورکوونکی هم یم او بیا د الله تبارک وتعالى د رحمت مظهر او د الله جل شانه د قهر او د غضب مظهر دوه لپاره مثال ذکر فرمایي د الله جل شانه د رحمت مظهر څنګه دی چې حضرت ابراهیم علیه السلام عمر 120 سال دی او د بیبي عمر 90 کال ده د حضرت سارا او بالکل د اولاد نه امید ده ان په داسې موقع باندې حضرت ابراهیم علیه السلام ته ملمنه راغله حضرت ابراهیم علیه السلام د ملمنو په حواله سره ډېر زیات حساس او ډېر زیات مهمان نواز تر دې پورې چې تاسو کو حضرت ابراهیم علیه السلام نه چې تا الله تبارک وتعالى ډېر چت مقام درکړي ابو الانبیاء لقب درته ملو دا شانتي خلیل الله ابراهیم خلیل الله دا الله دوست خلیل هغه دوست به دي چې هغه ډېر زیات زړه ته نږدې الله تبارک وتعالى ته خلیل الله ویل دي د دې وجه سره حضرت ابراهیم علیه السلام فرمایي چې د دې وجه دا ده چې ما ته په خپل ژوند کې بغیر د ملمنه خوراک نه کړی او زما دغه ادا الله رب العالمین ته محبوب دي رب کائنات دا مقام راکړي نو ابراهیم علیه السلام ته ملمنه راغلل او چې کله ابراهیم علیه السلام دا اکرام کو تفسیری واقع په سوره هود کې د مخکې ذکر شو ابراهیم علیه السلام فورا سخی حلال وخه ورې تکړه مخې ته کې خود دی خوراک ته لاس نه ورو ابراهیم علیه السلام پریشان شو یو ملمه چا تراشي او خوراک نه کوي نو دا به دې خبره علامت چې د پزړه کې دښمنی ده څه دښمنی په اراده باندې راغلی ابراهیم علیه السلام پریشان شو هغه ملمنو وی چې ته پریشان کېږه ما مونږه د الله تبارک وتعالى لګل فرشتي او ملائکه او ته مونږ یریږه مونږ ته زیر وروړي هغه دا چې ستاسو کومه بیبي دا نبی کال عمر دا اولاد نه امید ده اوس دته الله تبارک وتعالى دنه اولاد درکې حضرت اسحاق علیه السلام د حضرت ساره د بطن نه بیا پیدا شو د دې زیر وروړي یعقوب علیه السلام ابراهیم علیه السلام عرض کړي چې دا څنګه کېدی شي نو عمر 120 سال دی او د بیبي عمر 90 کال ده او موږ د اولاد په حواله سره بالکل چې دینو نه امید شو د اولاد عمر خو نه دی الله تبارک وتعالى بیا غفور رحیم ذات دی هغه چاته چې په کوم وخت کې چاته څور کوي نو په دې باندې قدرت لري دا د الله جل شانه د رحمت مظهر او دویم وان عذابه هو العذاب الالم دا الله د عذاب مظهر دا و چې د فرشتي رال ابراهیم علیه السلام ته و چې تاسو موږ زیر وروړي خو ورسره موږ روان یو د لوط علیه السلام قوم طرف ته لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام ورارو
چې دې طرف ته روان یو په دې قوم باندې د ځمکه ورټکو 15 قسم عذاب چې دې ورکو پر قوم چې دغه هلاکو. نو په یو وخت کې فرشتي راغلل، یو طرف ته د الله جل شانه د رحمت مظاهره وا او بل طرف ته د الله جل شانه د قهر او د عذاب او د غضب مظاهره وا. ابراهيم عليه السلام ته بشارت وروړو او قوم لوط لپاره د عذاب خبر وروړو. الله تبارک وتعالى په دې آیت مبارکو کې دغه ذکر کوي، نبي عبادي خبر ورکړه زما بندگانو ته اني بشک انا الغفور الرحيم، زه بخون کې مهربان یم. خپل بندگانو ته چې کله بنده رجوع کوي الله تبارک وتعالى ته الله جل شانه ډیر زیات بخون کې مهربان دی. وان عذابي او دا چې عذاب زما هو العذاب الالم، دا عذاب درد ورکون کې دی. او بیا دې رحمت او د عذاب دوه مثال ذکر کوي. ونبئهم او خبر وکړه دوی ته عن ضيف ابراهيم، د ملمنو د ابراهيم عليه السلام، اذ دخلوا عليه هر کله چې داخل شول په دبا دي فقالوا ندعو سلام 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 یواچو د ملائکه قال دوی ابراهيم عليه السلام چې کله او کدو خوراک سکاک نکو ابراهيم عليه السلام فرمایي ان منکم بشک موږ تاسو نه وجدون یریب خوف محسوسو خوراک سکاک زمون اکرام ولنه قبلوي. قالوا دوی لا توجل ميرګه ان نبشرك بشک مزيد د کوتا بغلام عليم الک خيار، تاسو الک به عالم وي او دغه شانتي له خيار او دانا ماشوم وي. قال دوی ابشرتموني تاسو مال زیر راکوي على ان سرد دي چې مسني الكبر ورسدل د ماته بډاوالي فبما تبشرون، نس شي زیر راکوي ماته تاسو ماته. قالوا دوی بشرناک زیر درکو مونږه بالحق پرشتیا فلا تكن فسمكه من القانتين، دنا امید خلقنا. ابراهيم عليه السلام د خپل تسلی لپاره تاسو کړو، حالانکه پیغمبران انبیاء کرام چره هم امید نه. قال دوی ومن يقنط من رحمتي، صبنا امید کی د رحمت اداغنا من رحمت ربي د رحمت رب داغنا الا الضالون سوا د گمراهانو، د الله د رحمتنا امید نه ما. خو چون کې د اسباب په دنیا کې ظاهري اسباب په دنیا کې چې ګوري نو 120 سال عمر او د نبی کاله د بیبي عمر د اولاد عمر نه دی. والله تبارک وتعالى يخلق ما يشاء، هغه پیدا کوي څه چې غواړي. د الله جل شانه قدرت دی، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، چاته چې خو خوینو صرف لونه ورکي، چاته خو خوي صرف الکان ورکي. ويجعل او يزوجهم ذكرانا واناثا، او چاته خو خوي الکان جنکی دونه ورکي. ويجعل من يشاء عقيما، او چاته خو خوینو شندک یوم ورنکی. انه عليم قدير، بشک الله جل شانه علم ولا دی قدرت ولا دی. چاته ورکي هغه کوم د الله جل شانه علم حاصل وي حکمت وي، او چاته نور کوي الله تبارک وتعالى په غیبان کوي وي او قدیر قدرت والا دی، هر چاته ورکول شي او هر چاته نم ورکول شي. خدای د الله رب العالمین خپل تقسیم دی، خپل فیصله ده. یو مؤمن به د الله په تقسیم باندې به راضي اوسي.